اختر موز 2 رکعات واجب موز دی، د نفل موز پشان موز دی، د سنت موز پشان موز دی. طریقه د نفل د واجب د سنت یو شانی. او عزتمندو صرف د اختر موز د عام 2 رکعاتو موز نه پدې کې بدل دی چې پدې کې عزتمندو شپږ تکبیرونه سیوا دي. 3 تکبیرونه په پهله رکعت کې او 3 تکبیرونه په وروسته رکعت کې. نور پکې هیڅ فرق نشته دی. او د جمعې مونږ سره دا فرق دی چې جمعې مونږ نه مخکې خطبه وي او د دې نه وروسته خطبه وي، بس دغه 2 فرقونه دي. نو دا عزتمندو چې کله انسان مونږ کوي نیت وکړي 2 رکعاته د اختر واجب مونږ کوم، الله اکبر، بس داسې مختصر نیت. یا چې په زړه کې دې دغه وي چې د اختر مونږ دی هم کافي ده. که په خوله باندې وي نو د زړه او د خوله خبره به دې یو شي، داسې نه چې په زړه کې دې یو شي او په خوله باندې وي چې د ماښام مونږ کوم. نو د دې وجې نه د خوله او د زړه خبره دې لږ برابر کا چې دواړه یو شي. نو په خوله باندې مو سره انسان ووایي او الله اکبر وکړي، لاسونه وتړي، بیا سبحانك اللهم شروع کی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دې پورې چې ورسي. نو بیا امام صاحب او مقتدیان دوان الله اکبر کوي، لاسونه به باقاعده اوچتای، رفع الیدین به کوي، دلته لاس به اوچتای. نو دا الله اکبر، لاس به داسې خواره کی، واپس به نه تړي. یو الله اکبر، بیا الله اکبر، لکشان صبر دې پکې کوي. دغه بعض وخت आवाज شاته روسته لاړ شي، به الله اکبر 3 تکبیرونه پوره شو، بس په لاس تړي چې په کوم ځای تاسو تړي هغه خپل ځای ته به ورسئ. نو عزتمندو به بداوي به امام اعوذ بالله بسم الله په مزوي او به بغت پړي، بس تا پکې نور کار نشته، تاسو صرف غوږ کې راوړتا. او چې کوم کسان سورته فاتحه وي دا وی دغه مسله کې هغه خپل وای چې کوم کسان نه وي بس هغه د امام صاحب ته غوږ کیږي. نو بس به امام صاحب سورته فاتحه شروع کی، سورت به وای کاری او سورت ویل بهتره خبره ده چې سبح اسم ربک الاعلى سورت پکې وای په رکعت کې. بس به امام رکوع لړ شي، عام رکوع به سجده وکي، دعا به را پاسيږي 2 رکعت ته. چې 2 رکعت ته را پاسېدو نو بیا به عزتمند اعوذ بالله بسم الله وای او یا صرف بسم الله به وای او خپل موږ به شروع کی سورته فاتحه به وای او دغه رنګي سورت به وای. خودل ته به اوس 3 تکبیرونه بیا کوي. امام صاحب بیا په زور رکوع ته بنخ کته کیږي، بیا په زور الله اکبر، لاسونه به داسې نیخ کړي. چې کوم تکبیرانو په میز کې سبق نیوي الته بلاسونه کې، جنازه کې میز کې پکې سبق نیول ته موږ تړو، نو دلته به نه تړي. به الله اکبر، به الله اکبر، دریم تکبیر به لاسونه باندې تړي، څلورم تکبیر باندې الله اکبر، رکوع ته ښکته شي. دا طریقه تبه په زور وي، تبه امام به په زور وي، تبه په مزه وي او تبه مو سره لاس اوچته. نو دا دی دواره کاته مونږ دیو کو د اختر مونږ تمام شو، رکوع بو کې سجده بو کې اتحیات بو سلام دیو ګرځو. بعض وخت انسان غلط شي، مثلا په پهله رکعت کې تکبیرونه تشي وی دي رالو، دا اوس دویمه مسله ده. با صدقې کړه پرتګاغ تیری وي، پرتګاغ نشته د بلې کپړې نه وباسي بیاغي کې واچو فلانه واچو او اختر پوهږي. نو د دې وجې نه عزتمندو رکعت تراله نو چې سو پوری امام رکوع کی وی د زر 3 تکبیرونه وي، یو تکبیر تحریمه اخو شروع ولا به زر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بس تکبیرونه زر وي او امام سره رکوع کی ملوش. که رکوع کی امام سبحان ربی العظیم په ځای باندې تکبیرونه وي الله، که رکوع کی امام دا رکوع کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا پکې دا وي الله اکبر وي، ځکه دا تکبیرونه دي، ضروری تکبیرونه دي. نو د دې وجه نه دې طریقه وکړي. کرکونه پس رااله نو بس اوس خو دې کرکونه پس رااله بیا خو د رکعت لاړو، اوس دا بل صورت شو. د رکونه بعد تراله نو رکعت د نه لاړو، اوس بس کې نو اوس به یو رکعت ځان لکه رسته امام سره یو رکعت کو، نو بیا رسته رکعت کی طریقه دا ده چې کله تر رکوع ته ځي هغه وخت به تکبیرونه کې، څنګه چې امام په 2 رکعت کې کول ته به اوس په دې کې دا ستاده سي دی لکه 2 رکعت، یو رکعت امام سره وکړو نو که شروع کې موږ گنجائش لري، خو رکوع کې چې کله زی نو به هغه 2 رکعات چې تزان لکه التبه وکي. که 2 رکعاتونه د نه لاړ نو 2 رکعاتونه چې د نه لاړ به خو سلام نه مخکې امام سره ملاو شوي، بس اسانه خبره ده پا بسېږي څنګه چې امام سے موږ کو اقصبتو کی سبحانك اللهم بوي به مغلطه چې کوم د 3 تکبیرونه وي او یو رکعت بو کې به بل رکعت کې به د رکوع نه بعد وي. نو دې طریقې سره عزتمندو دا خپل مونږ به پوره کې دا 3 صورتونه به کې اکثر را پیخيږي، دا مې ته بیان کو. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.